د قربانۍ څه حکم دی؟ یو سیز یو پاغي حکم لګي. مثال په تور د سر 2 رکعات مونږ دی، حکم په د فرض دی. دغه شان قربانی ده، ای قربانی سنت ده، واجب ده، مستحب ده، فرض ده، څه شیز دی؟ د اهل سنت والجماعت موقف ده دی چې قربانی کول دا واجب دي. تبین الحقائق لزلی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 2 کتاب الاضحیہ. علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی الزلعی الحنفی رحمه الله وفات 743 هجری. هغه فرمایي تجب على حر مسلم مقیم موسر عن نفسه لا عن طفله شاة او سبع بدنة يوم النحر الى آخر ایامه. فلسم ذی الحجین والا تر دو اخیری ورځې پورې یعنی 12 ذی الحجه پورې په هر هغه انسان باندې چې آزادی، مسلمانی، موقیمی، صاحب نصابی، پاغه باندې یو چیله یا یو غټ زناور پاغه کې و مېسه قربانی کول واجب دي. دا قربانی به په دی لا عن طفله عبارت کې ویل شو چې په بچی باندې بنئ بلکې په دی انسان باندې وي. دلائل د اهل سنت والجماعت احناف سره دي. دلیل نمبر 1 سورة الکوثر آیات نمبر 2 کې الله رب العالمین فرمای فصلی لربک وانحر، د خپل رب د فاره مونږ کوا او قربانی کوا. امام ابو بکر احمد رازی الجساس رحمه الله وفات 370 هجری. هغه د دې آیات په تفسیر کې احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحه نمبر 419 تحت سورة الکوثر فرمای قال الحسن، امام حسن بصری رحمت الله علیه د چا وفات سے 110 هجری ده. هغه فرمای صلات یوم النحر و نحر البدن، منز د غټ اختر او قربانی د غټ اختر. قال ابو بکر فرمای حضرت امام ابو بکر احمد رازی امام رازی هذا التأویل يتضمن معنیین احدهما ایجاب الصلاة الاضحى والثاني وجوب الاضحیه. د دې آیات نه دوه خبرې ثابت دي. نمبر 1 دا چې د غټ اختر په ورځ باندې مونږ د غټ اختر واجب دی. نمبر 2 دا چې قربانی کول دا واجب دي. په سورة الکوثر آیات نمبر 2 کې الله بندګانو ته دغه ارشاد فرمایل دي. نمبر 2 مشهور مفسر علامہ قاضی ثناء الله فانی فتی رحمت الله علیه وفات 1225 هجری. هغه د دې آیات په تفسیر کې په تفسیر مظهری القاضی ثناء الله فانی فتی جلد نمبر 10 صفحه نمبر 353 کې فرمای قال اکرمه وعطا وقتاده، حضرت اکرمه، حضرت عطا، حضرت قتاده هغه فرمای فصلی لربک صلات یوم العید یوم النحر. فصلی لربک د خپل رب د پاره مونږ کوا، د دین مونږ د غټ اختر مراد ده. ونحر نسکک، د ونحر نه مراد قربانی ده. فعلى هذا يثبت به صلاة وجوب صلاة العيد والاضحیه. د دې آیاتنا الله دوه خبرې مخبل بندګانو ته ورکړل دي. یو صلاة العيد یوم النحر د غټ اختر په ورځ مونږ واجب ده. نمبر 2 د غټ اختر په ورځ باندې قربانی کول واجب ده. دا دوه دلایل مونږ پیش کړ د قرآن مجید نه. د قرآن مجید نه دا دلیل مونږ پیش کړ، په دې باندې د مشهور مفسرینو اقوال پیش کړو. مشهور مفسر ستوي ریټرن لګي زما په مطلب باندې پیږي چې امت پاغي باندې اتفاق لري. زمنګ د زمانه په شان مفسرین نو قرآن یو خپل طرف تاړي بل خپل طرف تاړي. هر چاته یو پیټي والا گاړه جوړ کړل د تجارت، یو دکان ته مودرو بل دکان ته. داسې مفسر نه دی بلکې دا مفسرین دي چې د خپل زمانه صرف نو په هر زمانہ کې د دې تفسیر ته خپل عبور الله جل جلاله ورکړل او قبولیت ورکړل. لہذا د غټ اختر په ورځ باندې قربانی کولم واجب دي، د غټ اختر مونږ کولم واجب دي. آیا کچھ سمجھ میں؟ او تاسو ته زما د طرف نه یو د فرقواریت نه د بچاو لار. د دې زمانه په مولا بس بالکل مزه. د دې زمانه د مولا نه زما کم مولا مراد دی چې ځان په خپل مجتهد ګڼي. که تاسو زئی
د شاه ولی الله صاحب پسې لاړ شئ. چا چې دی وطن هندوستان چې کله یو دلته حدیث راوړي اولنی عالم مفسر او محدث دی. د هغه نه د مخکې دور کتابونه ګورئ چې مسلمانان څنګه تیر شوي دي، صحیح اسلام به تیر کوي. او که نه د دې دور څوک په بې برکتو پسې رواني او څوک په شوکاني بوتانو پسې رواني او څوک پکې په پکولیانو پسې رواني، انشاءالله چې سکون به ونه مومئ. ځکه اسلام په 14مه صدۍ کې خلکو ته معلوم شو. امام ابو حنیفه ته نو معلوم، مالک شافعي احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی ته نو معلوم. 14مه صدۍ کې مجتهدین رال اسلام ورته معلوم شو. کوم باندې چې 1400 کال مسلمانان روانو د هغوی په اجتهاد کې اسلام معنا هغوی ته پته نه وه او د دې زمانې خلکو ته پته ده. خلک چې د پردو کتابونو نغلاګانې کې هغوی ته پته ده. امام ابو عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه القزوینی رحمه الله وفات 273 هجری. امام احمد بن حنبل رحمه الله وفات 241 هجری. امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی رحمه الله وفات 458 هجری. دی ټولو دریوانو محدثین چې دریوانه غټ غټ محدثین د حدیث مبارک نقل کوي د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ په حواله سره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی پیغمبر علیه السلام من کان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. د کم سړي چې وس او طاقت قربانی ونکړه فرمای زمنګ مصلاتا زمنګ عیدګاه ته ناراضي زمنګ عیدګاه ته دی ناراضي. د الله نبی فرمای دا حدیث نقل کوي ابن ماجه صفحه 226 باب الاضاحی هي واجبه ام لا. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 321 حدیث نمبر 8254. سنن کبرى للبیهقی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 260 کتاب الضحایا. د وسط باوجود چې یو سړی قربانی نه کوي نبی علیہ السلام دومره سخت وعید فرمایي زما عیدګاه ته د الله نبی وای ناراضي او وعید د الله نبی په څه فرمایي په سنت نه په مستحب نه بلکې په ترک د واجبو ثابت شوه قربانی واجب ده. دیو جن د الله نبی فرمایي کم سړی چې د وسعت طاقت باوجود قربانی نه کوي دا د زمونږ عیدګاه ته ناراضي. علامه فخر الدین عثمان بن علی الزلعی الحنفی رحمه الله وفات 743 هجری د دې حدیث نه استدلال کوي فرمایي ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. تبين الحقائق للزلی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 2 کتاب الاضحیه. دارنګ وعید چې د الله نبی او فرمایي چې کم سړی دا کار نه کوي زما عیدګاه ته دی ناراضي دا بغیر د ترک د واجب نه په بل شیز باندې نه فرمایي. لہذا ثابت شوه قربانی چې دا واجب ده. یو اعتراض دلته خلک کوي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده ان النبي صلی الله علیه وسلم قال فی غزوه خیبر. د غزوه خیبر په موقع د الله نبی فرمایل من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا. صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 کتاب الاذان باب ما جاء فی الثوم والبصل والکراس. حضرت ابن عمر فرمائی د الله نبی فرمایل کم سړی چې لیسن اخري عادي زمنګ مسجد ته ناراضي وای که چرته تاسو وای چې قربانی په باره کې د الله نبی فرمای کم سړی چې قربانی طاقت او وسعت وو قربانی و نکړه عیدګاه ته د نږدې ناراضي دین تاسو وای چې ثابت شوه چې قربانی کول واجب دي د الله نبی سخت وعید فرمای. نو د الله نبی فرمای کم سړی چې لیسن اخري هغه د مسجد ته ناراضي بیا خدام وایا چې د لیسن نه خوراک دا واجب دي. من جواب ورکو سلطان المحدثین امام علی بن سلطان المعروف مولا علی قاری رحمت الله علیه چا چې د مرقات شرح په 12 جلد کې لیکله مرقات المفاتيح للملا علی قاری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 842 باب المساجد ومواعظ الصلاه الفصل الاول کې فرمایي د دې حدیث نه څه مراد ده. فالنهي انما هو عن حضور المسجد بعد اكل الصوم الن ونحوه لا عن اكل الصوم والبصل ونحوهما. په دې حدیث کې د کچلې سن او د هغه قسم اشیاءونه د الله نبی منع کړل چې کم شیز انسان کچا اخري د خلینه بدبوزي مسجد ته د ناراضي د لیسن او پیاز د دینه منع نه کړي بلکې کله چې ته دا اخري ستاسو د خلینه بدبوزي کله چې ته مسجد ته راشي په مونږ باندې ودرېږي په دې ټیم کې ستا خواته پرشتیم ولاړي
بلکې موږ چې سلام ګرځو نیت د فرشتو کوو. کله چې زموږ خواته فرشتې ولاړي موږ داسې شیز خوړلی چې د خولې نه بدبوزي فرشتې خواته نه ودرېږي. د وجې نه د الله نبي فرمایي کله چې کچل سن وخوري بیا به مسجد ته په دغې خوله باندې نه راځي، خوله به صفا کې، بدبو به ختمې، بلکې مسجد ته نږدې ټیم وخت کې دا سیز مه خوره.